السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وصل وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن آلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. سورة نساء سلیریشتم نمبر آیت دی. پنځمه سپاره بالکل د لومبي ابتدانا. مخکې الله جل جلاله د هغه محرماتو بیانو کو چې هغې سره نکاح کول چې کوم دینو دا حرام دي، اگر چې بعض سر نکاح کول حرامو په حرمت مؤبده سره او بعضی سره نکاح کول حرامو په حرمت موقته سره. حرمت مؤبده دي ته ویل کیږي چې دا د تعبید نه دی، همیشه لپاره نکاح دی سر نه کیږي. او حرمت موقته دي ته وایي چې د وخت او یو زمانه پورې شریعت وایي چې دی سر نکاح نه کیږي، بیا کیږي. لکه د یو سړي په نکاح کې یو خور ده، هغه مړه شوه، د هغې بلې خور سره نکاح کوي. اوس چې په کوم وخت کې دغه جنۍ د ده په نکاح کې ده، نو د باندې دا بله خور د دې حرامه ده، خو د هغې د مرګ او یا د طلاق نه بعد د دې بل خور سره ولې بیا نکاح کولی شي. غرض د خبرې مې دا و چې وړاندې الله دوه قسم محرمات بیان کړل، چې بعضې محرمات مؤبده دي او بعضې محرمات موقته دي. اوس دې دی کې الله جل جلاله مزیدم د محرماتو بیان کوي او بلکې د محرمی موقتی بیان کوي. یعنی هغه جنۍ چې هغې سره نکاح کول جایز نه دي، خو د وخته پورې ورسره جایز نه دي. بیا یو وخت داسې دی کې راتلی شي چې شریعت په هغې کې جواز ورکوي د نکاح کولو. نو دلته کې مخکې وې پپو سره، ماسی سره، رویرې سره، خورزې سره، دارنګې د پایو مور سره، د پایو خور سره، د خواښې سره، د پرکټۍ سره، د خپل لور او دارنګې د نوسۍ سره، د خپل مور او دنیا سره د دې سره نکاح کول جایز نه دي. دارنګې د کاکا د پاره د خپل انګور سره نکاح کول جایز نه دي.
اوس د یو بل محرمه بیانې چې دې سره نکاح کول جایز نه دي. والمحصنات من النساء، محصنات جمع د محصنې ده او محصنه په ډېرو معناګانو باندې راځي. قرآن کریم کې محصنه په ګڼو معنو باندې راځي. خجی محصنه په قرآن کریم کې په ګڼو معنو باندې راځي. کله راځي په معنا د منکوحة الغیر. دا یو درې معنی ځان سره نوٹ کړئ. په دې نننی سبق کې به ان شاء الله لفظ د محصنه راځي او معنا به جدا جدا کو. محصنه کله راځي په معنا د منکوحة الغیر. پښتو کې به زمانہ حکم د شته نکاح خزه د یو خزي خاون موجود دی، نکاح موجود دی، دې ته محصنه وي. دویم نمبر محصنه راځي په معنا د حرائر سره آزاد خزه چې وینځني آزاد وي. لکه زمونږ عام طور په معاشره کې چې کومې ښځې دي نو دې ته محصنه ویل کېږي ځکه دی آزادي دي، وینځي نه دي. او دریم نمبر محصنه راځي په معنا د عفیفی سره پاک دامن خزه چې د دې په جامه باندې څه قسمه داغ نه لګېدلی، دې ته محصنه وي. دا درې معنی مې در محصنې وکړې، دا ځان سره نوٹ کړئ. اوس به ان شاء الله جدا جدا لګوم. د محصنې لومبۍ معنا ما څه وکړه؟ منکوحة الغیر، یعنی هغه جنای چې د چا په نکاح کې موجود وي. دویمه معنا مې څه وکړه؟ حرائر، آزاد ښځې چې دا وینځني. او دریمه نکاح مې دا دریمه معنا مې د محصنې تاسو ته وکړه عفیفه، پاک دامن خزه چې په دې باندې د ګناه صداق د بنوي. چې کله دا درې معنی تاسو یاد کړئ نو به تاسو ته ان شاء الله په دې باندې په دې رکوع کې تک آسان شي. ځکه درېم واړه دې رکوع کې درې پیرې محصنه راغلې ده او هر ځای کې موږ جدا جدا معنی اخلو. جدا جدا معنی کو. دا محصنه په ګڼو معنو راځي، خو دې رکوع کې په درېو معنو مستعمل د نمازه که تاسو ته درې معناګانې وکړئ. ښه که نور ځایونو کې په بله معنا راځي ان شاء الله بیا به دغه مقام مناسب خپله معنا کوو، دغه ځای مناسب به بیا خپله معنا کوو. خو دلته خو ما صرف هغه درې معناګانې تاسو ته وکړي چا په دې رکوع کې را روانې دي. دا اول محصنات من النساء، دا لومبۍ خبره دلته محصنه چې راغلې ده د دې نه څه مراد دی؟ نو د دې نه مراد شادي شده ښځه منکوحة الغیر چې د چا په نکاح کې موجود وي، دې ته محصنه وي. والله جل جلاله فرمایي چې که چېرې یو ښځه وي او د هغه د چا په نکاح کې وي او ته سره نکاح کې، نو دې سره نکاح کول حرام دي. د آیت غرض او مقصد څه شو؟ که چېرې بالفرض یو زنانه ده او د چا په نکاح کې ده او د نکاح هغه سره لکه خاوند موجود دی، موږ پښتانه ورته د شته نکاح ښځه وایو، او بل سړی لګي او د دې سره نکاح کوي، نو دا د ده لپاره حرامه ده. څنګه چې د مور سره، د خور سره، د پپو ماسي، دارنګې د رویرې خورزي سره نکاح کول حرام دي، نو داسې د منکوحة الغیر سره نکاح کول مو حرام دي. نو مخکې د محرمات یو لیست بیان کو، یو فهرست بیان کو، دام په هغه فهرست کې یو کړی ده. نو معنا به څنګه؟ والمحصنات شادي شده من النساء، د ښځو نه حرمت علیکم المحصنات. خجی ګورئ
او شوي په خبره باندې. والمحصنات او هغه شادي شده من النساء د خزونه، ان ترجمه به داسې کوي خان هغه حرمت علیکم براړین په دې باندې به ولګوي هغه حکم دی. حرمت علیکم المحصنات حرام کړی شوی دی په تاسو باندې شادي شده خزي من النساء د خزونه، شادي شده من النساء د خزونه چې د چا په نکاح کې دا موجود وا او تو سر نکاح کې نو دا ګوره زیاتې دي. الا ما ملکت ایمانکم مگر هغه چې مالکان شوي دي لاسونه ستاسو. الا ما ملکت ایمان اخوانکم مگر هغه چې مالکان شوي دي هغه لاسونه درونو ستاسو. سمانا د دینه مراد څه دي؟ لږ ځان ویښ کوي ښه. پخوا زمانه کې به چې کله د مسلمانانو او د کافرانو په آپس کې جنگ وشو او د مسلمانانو په لاس کې به د کافرانو نه کمې زنانه په جنگ کې رالی نو دې ته به وینځه ویله لونډي، او کم الکان چې به په لاس کې رالن دې ته به بیا غلامان وي، غلامان به وته وي. اوس دغه وینځه چې کومه ده دغه وینځه نو دا چې به د کم سړی په غنیمت په مال کې ورسېده امیر باغله ورکړه بس دا به دې مالک شو. نو چې دې به مالک شو نو بغیر د نکاح نه به د د لپاره د دې وینځې سره هر هغه کار جایز و کم چې بنده د خپل منکوحي سره جایز دی. خبره باندې پوه شوي چې دا خبره تاسو پیژندن. اوس ګورئ اوس خبره دار چې قرآن کریم او فرمایل چې کله د یو ښځې نکاح موجود دی د بل چا په نکاح کې ده نو تاسو دا کوشش وکئ چې د دې نه ځان وساتئ. دا ستاسو باندې حرامه ده، دا په تاسو باندې حرامه ده، ځان دې نه وساتئ. نو سوال دا واردېدو سوال چې مثال کے طور پر د پاکستان او د انډیا جهاد شو په میاس کې او د پاکستان والو په لاس کې دا غینه چې کومې زنانه رالی او هغه وینځي شوی مثال اوس په دې باندې عالمی او بین الاقوامي تور یو پابندي اوس نشي کېده مخکې به اوس هغه وینځه شو دلته کې او تاوي چې دا د یو سړی ته حواله شو غله جایز ده. نو د دې چې باغ عمل کې خاون موجود دی او ډومبي آیت کې تا دا وی چې رښتینی کا خزه د خاون خزه چې ویني دا د بل چا لپاره جایز نه نه. نو په الا ما ملکت ایمانکم کې استثناء کوي او د شتنی کا خزه چې کوم نن د چا لپاره جایز نه ده خو هغه ته چې کوم خبره یادې نو هغه د مسلمانانو ملک ته چراله اول ته کې غي د کافرانو ملک خاون پاتې شو نو د اختلاف دار د وجینا د دې دواړو نکاح ختم شو. خاوند چې کوم دین په کفر کې پاتې شو په کفرستان کې او د جنراله د مسلمانانو په لاس کې نو د دې اختلاف د وطن نه دغه وطن دارالحرب دی دا دارالاسلام دی د دې د وجینا د دې نکاح ټومیټک ختم شو. وسدا امیر د جهاد چاله ورکړه کم مجاهد له ورکړه نو اغلا د دې سره ملاقات کول جایز دي خو لیکن استبرا بکئی. استبرا دې ته ویل کېږي یو میاش په دې د خواله نزي چې کله یو میاش بعد د دې په پته باندې پوښي چې او د دې ماهواري بیماری رااله او دې بالکل رحم سپاري نو کو بیا سره ملاقات کوي نو جایز دي. نو دی وجه وستا سو نقطه کې دی الا ما ملکت ایمانکم مگر هغه چې مالکان شوي لاسونه ستاسو خو ولکن بعد الاستبراء بخیزه دا ترجمه تلاندې ولګوي دا نقطې لګوي د دې ډېر فائدې دي. ولکن بعد الاستبراء جائز ده خو لیکن پس استبراء نه استبراء بسی بخیزه بخیز سره. کتاب الله علیکم کتاب الله لکلی دی الله علیکم پتا سو باندې
مقرر کړی دا الله دا فیصله الله داسې کړی ده. کتاب الله دا کتاب لیکل د الله دی علیکم پتا سبانی. یا کتاب علی کتاب علیکم. ووحل لکم نو در دې ځای پوری الله تعالی محرمات بیان کړو. دا حرام دا دا حرام دا دا حرام دا دا حرام دا محرمات یې ته بیان کړو. چې کله در دې ځای پوری الله جل جلاله محرمات بیان کړو نو د دې نه بعد وای د دین علاوه نور خزي تاسو له جایز دي ښا. سور محرمات بیان شول تصوره میندی خویندی پپوګانی ماسیګانی رویری خورزی د پایو مور د پایو خور او دارنګي خواخي پرکټای او انګور خینا او دارنګي دشتنی کا خزا دا خزي پتا باندې حرامي دي. د دین علاوه کته نور خلکو سره نکاح کول غواړي تعالی جایز دي. ووحل لكم او جایز دي تاسو لپاره ما وراء ذلكم ما سوا د دینه. ووحل او جایز دي لكم تاسو لپاره ما وراء ذلكم ما سوا د دې مذکورات خزونه د دې مذکور خزونه علاوه د نور سره کته نکاح کې نو تعالی نکاح کولو جایز دي. ان تبتغوا دا چې تاسو ولټوي باموالکم په مالونو تاسو محسنین چې د نکاح کوونکي وي غیر مصافحین نوی زنا کوونکي. محسنین غیر مصافحین الله وی د دین علاوه نور خزي تاسو له جایز دي. خو څنګه باموالکم په مالونو تاسو باندې نو یو دینه دا مسله راوته ده چې دی به اموالکم کې د آباد الساق د پاره ده. نو یو ته دا مسله راوته ده چې نکاح بغیر د مال نه کیږي. نکاح بغیر د مہر نه کیږي او د مہر ته الله تعالی مال وي نو پته ولګي دا چې په مہر کې به هر هغه شیک دی چې هغه مال وي. فعرف کې هغه د خلق مال وي. په نکاح کې به هر هغه شی کې خودیشي چې هغه د خلق عرفن مال وي. لکه دا یو اختلافي مسله ده چې آیا یو سړی دی د یو جنای سره نکاح کوي او دا جنای ته وایي چې ما سره وګوره پیسې میسې نشته زه به تا ته قرآن شریف وښیمه تعلیم د قرآن بدله در کوم انته ما سره په دې باندې نکاح وکړه. نو آیا دا نکاح کول جایز دي؟ دا نکاح خیر دی؟ نو امام شافعی رحمت الله علیه وی چې آو امام شافعی رحمت الله علیه فرمای آو په تعلیم القرآن باندې نکاح کول دا جایز دی. او زمنګ امام صاحب وی په مہر کې تعلیم القرآن عوض ګرځول دا جایز نه دی. بیا د مشکات او د بخاری شریف یو حدیث ته هغه په د استدلال کې پیش گئی دا غینه خلک الته بیا د حدیث ولار کې جوابونه کوي اذان له ولار ده. خو حاصل زماره خبره دا شو چې مہر کې بهر هغه شی مقررول شي چې په عرف کې هغه ته مال ویل کیږي. ز یو جنای وای خاوند زتا سر نکاح کوم خو مال به دا غواره کې دا مال لې مال به دا پټې راکې دا مال لې مال به کالې راکې دا مال لې خو چې کوم شی مال نه دی نو پاغي باندې نکاح نه کیږي ځکه قرآن کې به اموالکم راغی. بیا وسره به اموالکم کې بهرحال نه بعد الساق د پاره ده یعنی په نکاح کې مہر مقررول دا د لزوم نه دی خامخا بکې. البته دا یو فقهي مسله ده که یو سړی د نکاح په دوران کې مال د مہر مقرر نه کو نو نکاح شوی دی په نس زمنګ باندې زمنګ امام صاحب وی نکاح شوی دی اگر چې مہر مثل به پیراشي.
اوس بعض خلک نکاح متعه کوي هم په پیسو باندې کیږي دلته خوراغه تاسو خود سر نکاح کوي به اموالکم په پیسو نو بعض خلک نکاح متعه کوي د لږ وخت لپاره نکاح کوي موقت نکاح متعه نو دا وی نه الله وی محسنینا چې دی نکاح کوونکی وي دلته کې محسنه په معنا ده نکاح کوونکی غیر مسافحین چې نوی دی زنا کوونکی که نعوذ بالله یو فرد او یو زنانا په پیسو باندې دیو بل سره د زنا معامله سټ کی نابم نکای نه غیر مسافحین چې نوی دا زنا کوونکی وصلی فرمای فما استمتعتم فما استمتعتم بعضی وی دا ما چې کوم دینو په معنا د سره دا عبارت د خلوت صحیحه نه فما اغا خلوت صحیحه او اغا هم بستری استمتعتم چې تاسو نه په واغستې دا به په دې سره منهن د دغه بیبیانو نه د دغه مذکور خزونه دا چې کومې د بیان شوي نو چې کله تا دې سره ملاقات وکړو نو فآتوهن ورکوي دیتا اجورهن مهرونه د دی فریضة خامخام تاسو سره ملاقات وکړو پورا مہر ولا ورکا اوس په مہر کې کمې کوته مکه وخه ولا جناح علیکم نشتره گناه بتا سبانی فیما باغ کمی او زیادی کی تراضیتم چې تاسو راضی شوي به پاغي سرا ولا جناح نشتره گناه علیکم پتا سبانی فیما باغ تصرف کی باغ کمی او زیادی کی تراضیتم چې کله تاسو راضی شوي دی او بل سرا به پاغي باندې من بعد الفریضه پس شی مقررنا من بعد الشیء المقرر علامہ علوسی روح المانی کے معنی گئی من بعد الفریضه من بعد الشیء المقرر پس دیوشی مقررولنا سمانا دا مقصد دا آیت دا دیں دیو الک او دی جنای نکاو شو په 1 लाख روپے باندې د نکاح نه بعد دا جنای وته وای چې ما ته خدا پته نه و چې ته دومره د صفاتو خاوند دی او تعالی الله تعالی دومره اخلاق درکړي دي صفات درکړي دي علم درکړي دي نو ما ته در دې وخت د دې پته نه و نماز کته نه دی 1 लाख روپو ډیماند کړو بس ما ته اوس پته ولګی دا ما ته د 500 روپے معاف کړی مال به صرف 500 راکې کامیو کو کوي نه کو نو دا جنای سره اختیار دی بس که خپل مہر کې خاوند ته کمې کوي نو کول شي خاوند زما ستا په 15 تولی نکاح شوی او تا نه خو زه ډېره رضا یم ته خو ډېر اخلاقي سړی بس د نن نه بعد به ته ماله صرف 3 تولی راکړي دغه 2 مې ته معاف کړي نو دغه رضامندي ده په خپل آپس کې کله کله خاوند داسې وکړي دا خو جنای سره اختیار دی نه کم کړي که نه کله کله خاوند داسې وکړي چې ورته ووایي و جنای ما خو تا سره په 1 लाख روپۍ باندې ما مهر باندې نکاح کړو خو ما ته پته نه و چې ته دومره د قیمتي ښځی او دومره د ډیرو صفاتو ښځی او دومره د اخلاقو مجسمه او زه به تاله اوس 2 لکه در کومه ښه زیادت یې ورته وکړو په مهر باندې نو که کاکا په مهر کې زیادت کوي هم جایز دی او که نه دا جنای چې کوم دی نو په خپل مهر کې خاوند ته معافي کوي نو هم جایز دی اوس پې پوه شوی دا مقصد دی لکه تا په یو سړي باندې غویې خرڅ کړه په 2 لکه روپۍ او تالی چې کله پیسې درکول تا ته څه وي بس دا 20 زره پکې ستا چی شوه مه راکو اکثر زمونږ خلک ووایي که نه دا والی جي دا ستاسو چی شوه د هغه معافي ده بس تا یو سړي باندې غوا خرڅ کړه په 2 لکه روپۍ او هغه سره خپل احساس دی دا غوا د ډېرو د خو یا دی پوه نه شي زما خاطر وکړو او تاله درکوي تاله 2 لکه 20 زره درکوي چې بس دا پکې ستاسې شو خیر دی نو دا جهیز دی ښه دغه شان دی د ښځې خاوند د نکاح په موقع باندې که دی په مهر کې یو بل سره کمې او زیاتې کوي نو داسې دي جایز دي دې کې څه دغه نشته دی ذهن ته راله ان الله بیشک الله تعالی کان دی علیما پوها حکیما حکمتون والا ذات الله په دې هر څه باندې پوهېږي که دا خاون و سره احسان کوي که جنای احسان کوي الله پې پوه دی دا نه کین چې الله خبر نه دی نعوذ بالله
اوس الله جل جلاله یو بل مسله بیانې دی ایت کې فرمایي چې حتی الوسخ په کارداري چې بنده نکاح کوي نو د آزادو ښځو سره دی وکړي آزادې ښځې سره خو که بالفرض دا سړی غریب دی څوک ول آزاد لور خور ورکوي نه یا د بل ځای نه راغلی دی آزاده ښځه ورته میلاویږي نه نو که دی بیا آزادې سره نکاح نشي کولی او د وینځې سره کوي نو دام جایز دی کله کله د سره به دومره مال نی دومره طاقت بنی چې دی د آزادې ښځې سره نکاح وکړي نو که د وینځې سره وکړي نو بیا جایز دی ومن لم يستطع څوک چې طاقت نه لري منکم د تاسو نه ومن لم يستطع څوک چې طاقت نه لري منکم د تاسو نه طولا طول په معنا د قدرت مالی سره دی یعنی مالی طور د دومره قدرت نشته مال وسر نشته چې د آزاد ښځې سره نکاح وکړي عین کې حادا چې د نکاح وکړي المحصنات د آزاد ښځو سره اوس مې تلک سات مخکې ووي چې محصنه کله په معنا د شادي شدې سره راځي او کله په معنا د آزادي سره راځي نو هغه ځای کې ول محصنات معنا ما په شادي شده وکړه او دې ځای کې ما د محصنې معنا په څه باندې وکړه آزاد باندې نو سکله تا ته دغه سیاق او سباق نه یاد او دا لومبای خبره ما وکړه دا ته نه یاده بیا باندې خلی چې خدای ترجمه یې سوکم پوهېږئ که نه د دې د وجې نه ویښ درس ته ناسې ځان پې پوه کوئ لیکئ الله به تاسانئ ویښ ناسې ښه هسې نه چې بس اوده غونته کیئ او بس کله سترګې کلا او کله پټي او کله خیال کړی کله نه کړی طالبه خورې به ملا شي کتاب ته ناستې یادوي شین کې خالونه ازینه چې سبق د ناسې وړو دلته کې زینو دا بدن مودی وړو موبل ځای جسمی ہونا وقلبی لدی جسم مې دی ځای دی خوړه مې بل ځای دی دا سبق نشي ویلی په وی خبرې ناسې غوږ وتږدئ او لیکل کوئ ښه خبره باندې پوه شوئ بیا به الله تعالی ته قرآن شریف اسانئ نو تاسو وګورئ که نه ما په سر کې وی چې محصنه یو لفظ دی خو درې معناګانې به دې رکو کې جدا جدا مونږ کوو د لومبي ځای کې د محصنې معنا ما وکړه په شادي شده یعنی منکوحة الغیر سره اوس دې ځای کې چې محصنه راغلل ما په معنا د څه به سره واغستې ده د آزادو ښځو سره نو انشاءالله مخکې به په بله معنا والو نو تاسو ته به ډېر سهولت شي ومن لم یستطع څوک چې طاقت نه لري منکم د تاسو نه طولا قدرت مالی عین کې دا چې دی نکاح وکړي المحصنات د آزادو ښځو سره څنګه آزادې ښځې نو دا موصوف د صفت ورته راوباسه المؤمنات چې دا مؤمنانې دي نو فمما ملکت نو دې د مخکې پیل کېده فلینکح مما ملکت ایمانکم دې د نکاح وکړي د هغه چا سره چې مالکان شوي دي لاسونه ستاسو من فتیاتکم د وینځو ستاسو نه المؤمنات چې مؤمنانې دي د وینځې سره به څنګه نکاح کې نو داسې لکه مثال په جهاد کې وینځې رالی امیر المؤمنین ماله یو وینځه راکړه چې دا ستا په غنیمت کې ورسېده اوس زید ما پسې راغی چیرې جي ما قدرت مالی نشته دی کمزوري مې ده کور مې خپل نشته دی مهر کار مې روان دی او واده ته مې وړه دی ماله خو څوک جنای نه راکوي نو که تاسو د خپله وینځه ما ته په نکاح کړه سوره به ښئ زه لګېږم او هغه ته د خپله وینځه په نکاح باندې کړمه نو دا جایز دي ښه نو ځکه وایي که د یو سړي طاقت نه چې دی د آزادې ښځې سره نکاح وکړي نو که دی د وینځې سره نکاح کوي نو دا وله جایز دي پوه شوئ پې والله اعلم الله تعالی اوس دې کې به یو دوه مسلې بیانو یو دوه اختلافي مسلې به بیانو فقهي مسلې دي خو دا زه د طالبانو طالباتو دپاره وام چې دی پې پوه شي دلته کې آیت کې دا راغلل چې تاسو که طاقت نه لرئ د مال په اعتبار سره او د آزادو ښځو سره نکاح نه شئ کولی نو که تاسو د وینځو سره نکاح وکړو نو جایز دی اوس دا اختلافي مسله ده په نزد امام صاحب او د شافعي صاحبو امام صاحب رحمت الله علیه فرمایي که د یو سړي د آزادې ښځې سره د نکاح کولو طاقت او بیا هم دله جایز دی چې دی د وینځې سره که نکاح کوي نو کولی شي لکه یو سړی دی مالداره دی او خلکو ول آزاده لور خور ورکول او د ده سره نکاح اراده وه او کولی هم شو
او بیا دی وی چې نه یاره جی بس دغه وینځه مې خوښه ده دې سر نکاح کوم موږ امام صاحب وی ودې کې دې کسې دي بس امام شافعي رحمت الله علیه وی نه چې د یو سړي د آزادې ښځې سره د نکاح کولو طاقت او دی به د وینځې سره نکاح نه کوي دا څوک وایي امام شافعي رحمت الله علیه وی دلیل څه پیش کوي دلیل کې دایت پیش کوي وی ګور الله فرمایي چې یو سړی به د وینځې سره ال نکاح کوي چې د طاقت نه لري د آزادې سره دایت دا ظاهري مفهوم واغستې ده نو مفهوم مخالف دایت دا نه چې یو سړی به د آزادې ښځې سره نکاح اله کوي دا وینځې سره چې د آزادې سره طاقت نه کنه نو چې آزادې سره طاقت شته بیا د وینځې سره نکاح نه کوي دا امام شافعي صاحب وایي او مونږ ول جواب څه ورکو مونږ وایو نه اول خطا په دلیل کې مفهوم مخالف پیش کو په دې را طالبان پوهیږي او مفهوم مخالف چې کوم دی نو دا زمونږ په نسبانه دلیل نه دی یو خبره ده دوی مدار چې کله بر الله تعالی د محرمات او بیان وکړو نو دا غینه بعد ډایرک وی وحل لكم ما وراء ذلكم د دې محرماتونه علاوه کازادی دي کوینځي دي ټول تاسو له جایز دي هاي سر بیا څه کې الته بیا څه وای بس امام شافعي سیب غلش ویا او کنه نه دویم اختلاف داري دویم اختلاف من فتياتكم المؤمنات چې وینځه مسلمان انتبو سر نکاح کې غنه کافر سرم کولې شي اوس د انډیا نه چې جنایت راونی ولا د امریکای سرجنګ او د جنایت راونی ولا هغه به خود کافرای د غي د ملک والده نو نکاح سر کولې شي او غنه امام شافعي سی وی کدا کافر نشي کولې او زمونږ امام سی وی کولې شي وسره خو کافر نه مراد غره اهلی کتاب راخه کتابونه یعنی معنا چې دا يهودي او نصراني خدا غ زمانه خبرې دي اوس خو يهوديت او نصرانيت نشته د دې اهل کتابونه مراد بداو چې یا په تورات یا د انجیل آسماني کتاب باندې پوره عمل لې اوس خو تورات او انجیل کې غي دومره تحریفات کړې دي چې د سر هغه کې د اسمان خبرې شته دي نه هغه ټول د شرکیات او واهیات نه ډک دي د دې د وجنا کنن یو سړی د اهل کتاب سره نکاح کوي نشي کوله دا په هغه زمانہ کې خبره و چې کله هغه په خپل کتاب باندې خصي روانو اوس خو د شرک بل عرب باندې روان دي اوس هم مشرکان دي نو دا دوا مسلې چې کوم دین قرآن بیان کړی والله اعلم الله تعالی پویږي به ایمانکم په ایمانون استاسو باندې بعضکم بعض استاسونا من بعض مولود من بعض پیدا دي د بعضونه اي كلكم من نوع واحد قيس بمانا کولا كلكم من نوع واحد تاسو ټول دی وی نوعنا پیدا شوی اوس د وینځي سره چې نکاح کې نو دا سینه چې ته و سرزان لند سیده کې څنګه چې د آزادی جنای سر نکاح کې او داغي پلار او یا ولی ته خبر او کې اگر چې زمنګ د امام سي پنيز باندې یو بالغ جنای کسان لخپلم نکاح کې نشوي دي خو د وینځي سره چې نکاح کې نو ګور یو خبر یاد لره د دې د آقا اجازت به پکې لازمی زما وینځره او تو سر نکاح کې نو زمانه به اجازت ضرور غواړي که زما اجازت خو فبها ونعمت او که اجازت مینو نو بیا ګور وسر نکاح نشي کوله نو الله زکه فرمای فنکحوهن پنیکا باندې واخلې دی خذلرا دی وینځلرا باذن الهن په اجازت دو آقاګانو د دی باندې ساداتو د دی باندې واتوهن ورکی دیتا اجورهن مہر نه دی خو وین زدام نه کین چې وین سر نکاح کې مہر بینی اگر چې د آزاد خزي په اعتبار سر بکمی خو مہر خو بئی الله تعالی فرمای مہر ولا مقرر کا غره ها خبره پوه شو کنه فانکحوهن نکاح کید دی سرا باذن الهن په اجازت د سادات او مشران د دی واتوهن ورکی دیتا اجورهن مہرنا بالمعروف د عرب مطابق صحیح طریقې سره محصنات متزوجات چې دی نکاح کون کی وی وزل کې محصنه په معنا د نکاح کون کی سر رااله معنی بدل شو غیر مصافحات نوی دی زنا کون کی خکارا ولا متخذات نوی دی نیون کی اخدان پټو یاران لرام
نو د غیر مصافحات معنا سو چې نوی ښکاره بد عملی کوونکی ولا متخذات اخدان او نوی پټ بد عملی کوونکی. نو معنا د وینځي سر نکاح کول جایز دی، مہر بوله ورکه، خو دغه مہر دا بد نکاحي. فاذا احصنا فاذا تزوجنا چې کله دی شادي شوده شوي فإن اتینا بس که چر دی راتلو کلو بفاحشتن بالزنا په زنا سره. نو ابل استاسو مسله د زنا په باب کې ویلې و، د زنا په باب کې مو مسله بیان کړې و. که یو عام زنانه زناو کی نعوذ بالله او دا شادي شوده و نو دی له بمنګه رجم ورکو په ګټو ویولو جمله شي، او که غیر شادي شوده و نو دی له بیا څه ورکو سل دوری بوله ورکو. اوس چې کله وینځي چې کوم دی نو سوکللو وینځي زنا وکړه، یو وینځه ولګي دا او هغې زنا وکړه، نو دی له به څومره سزا ورکو. نو دا یاد لرئ چې د وینځي او د غلام احکام چې دي نو دا د آزادو خلکو په نیمه باندې دي. په دې خبره ځان لږ پوه کوي ویښ شي. د وینځي او د غلام په شریعت کې چې کوم احکام دي نو د آزادو ښځو د سړو په نیمه باندې دي. نو آزاد ښځه چې کله زنا وکړي او غیر شادي شوده نو موږ وایو دی له به سل دوري ورکې، سل کوړې بوله ورکې. نو که چېرې بالفرض یو وینځي غیر شادي شوده و او دې زنا وکړه نو دی له به څه ورکولی شي؟ دی له به مو د سلو نیمه واخله نو 50 کوړې ورکولی شي. ښه څومره 50 کوړې بوله ورکولی شي. دا خو په هغه صورت کې چې غیر شادي شوده وي. اوس که چېرې یو وینځه واده کړې ده شادي شوده ده او زنا یې وکړه نو بیا بوله څه ورکړي؟ نو هلته کې لوړ شه. نو چې کله یو ښځه ده شادي شوده ده او زنا یې وکړه نو هغې له څه دي رجم دی. نو ته به څه وایې چې دې وینځي له به نیم رجم ورکو؟ نیم رجم خو نی، دا رجم خو مرګ دی، او مرګ خو چې کوم دین په دې کې جز او بعض نی چې لږ غونته کې به مرګ یا نیم بني، داسې لا کېږي. نو لہذا نیم مرګ نی، نو کم شی چې جزئیت او بعضیت نه قبلې هغې ته به نځو. بس حاصل دا شو که وینځه شادي شوده ده او که غیر شادي شوده ده خو چې بد عملي وکړه نو دی له چې شریعت سزا ورکوي نو 50 کوړې بوله ورکوي. اوس پې پوه شوئ؟ فإن اتینا که چېرې دې وینځو راتللو کړو بفاحشتن په زنا سره فعلیهن په دې باندې نصف نیمه ده ما د هغه سزا علی المحصنات چې په آزادو ښځو باندې ده من العذاب د غذاب او د سزا نه. چې آزاد ښځې له سلو دورې ورکړي دې له به 50 ورکړي دغې نیمه. ذالک دا حکم لمن د پاره د هغه چا دی خشیه چې یریږي العنته د سزا نه منکم د تاسو نه وان تصبروا که چېرې تاسو صبر وکړو د نکاح د دی نه خیر لکم دا ډېر غوره دی ستاسو دپاره. الله وایي په وس باندې د وینځو سر نکاح مه کوئ، په وس باندې د وینځو سر نکاح مه کوئ. که چېرې تاسو ځان بند وساتو او د وینځو د نکاح نه مو ځان بچ کو خیر لکم، الله وایي دا ډېره غوره خبره ده. ولې وایي وی دا ولې وایي؟ د دې د وجې نه وایي یاد لرئ چې کله یو سړي د وینځي سر نکاح وکړو د اولاد وشو نو په ازادۍ او په غلامۍ کې اولاد دا تابع وي د مور. که مور یې وینځه وه نو اولاد به هم چې کوم دی نو غلامو. نو خپل اولاد د خپل لاسه ولې غلام ګرځې چې ته د داسې جنۍ سر نکاح وکړي چې هغه څه ده وینځه ده غلامه ده او د دې نه ستا بچی پیدا شي نه بچی به دې هم غلامي. په غلاموالي او په آزادوالي کې بچي تابع د چا د موري، چې مور یې آزاد هندۍ به آزادي، چې مور یې وینځه هندۍ به وینځي. اوس پې پوه شوئ؟ د دې د وجې نه الله فرمایي وان تصبروا که چېرې تاسو صبر وکړو د نکاح د دی نه خیر لکم دا ډېر غوره دی ستاسو دپاره. نو نقطه ورته کې ده لئلا یصیر اولادکم علی الرقا، د پاره د دې چې ونه ګرځي اولاد ستاسو په غلاموالي باندې. لئلا یصیر اولادکم علی الرقا، د پاره د دې چې ونه ګرځيږي اولاد ستاسو په رقیت باندې په غلاموالي باندې.
والله غفور الرحیم اللہ تعالیٰ بخن کے و رحم کون کے ذات دے اللہ عفو کون کے دے رحم کون کے دے کمے کوتاہی دن راځي الله به ته معاف کوي بس دا ډېر دی ترجمه ته بیا وګورئ والمحصنات شادي شدة من النساء دخزنا الا ما ملكت ايمانكم مگر هغه چې مالکان شوي دي لاسونه ستاسو کتاب الله دا لیکل د الله تعالی دی علیکم پتا سبحانه مقرر کول الله دی وحل لكم او جائز کړی دی الله ستاسو دپاره ما ورا ذالکم ما سوا د دې ښځونه ان تبتغوا دا چې تاسو ولټوئ باموالکم په مالونو ستاسو مهرونو سره محسنین چې دی نکاح کوونکي وي غیر مصابحین نوي زنا کوونکي فما استمتعتم چې تاسو نه به واخلئ به په دې سره منهن د دینا فاتوهن ورګی دیتا اجورهن مهرونه د دی فریضه خامخه ولا جناح نشته ګناه علیکم په تاسو باندې فيما باغ تصرف کی تراضیتم چې تاسو راضي شئ به پاغي سره من بعد الفریضه پس یو شی مقررنا ان الله بیشک الله تعالی کان دی علیما بوا حکیما حکمت والا ومن لم يستطع سوچ طاقت نلری منکم د تاسو نه طولند قدرت مالی این کې حل محصنات چې نکاو کی د آزاد خزو سره المؤمنات چې مؤمنان دین فلین کې حدی دی نکاو کی ما ملکت ایمانکم چې مالکان شوی دی لاسونه تاسو من فتياتكم المؤمنات دغه وینځو تاسو مؤمنانو نه والله اعلم الله خپويږي به ایمانکم په ایمانونو تاسو بعضکم بعض تاسو من بعض پیدا دي بعضونه فنکحوهن بنکاح باندې واخلې دی لره باذن آلهن په اجازه د سردارانو د دی واتوهن ورکې دی دا اجورهن مهرونه د دی بالمعروف بخې طریقې سره محصنات چې دی نکاح کوونکي وي غیر مصابحات نوي زنا کوونکي ولا متخذات نوي دی نیونکي اخدان پټو یارانو لره واذا احصنا چې کله دی په نکاح باندې کړی شي فیناتینا کچر دی راتلو کړو به فاحشتین په زنا سره فعليهن بدی باندې نصف نیمه د اماده اغا علی المحصنات چې بازاد خو زبانی ده من العذاب د سزانا ذالک دالمن د پاردا چا خشیا چریږي العنتا د سزا د زنانا منکم دتا سنا وان تصبروا کچرتا صبر کوي خیر لكم عرض استاو د پارا والله غفور رحیم الله تعالی بخون کې او رحم کوون کې ذات دی صدق الله العظیم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين دعا وکي الله پاک زمونږ او دې ټول نه رضا شي الله زمونږ دا سبق بخپل پاک دربار کې قبول او منظور کړي الله زمونږ دې سبق د قبولیت ورکړي الله زمونږ د لګ ناس سپډیر سبانه بدل کړي الله نه په قران پويګو نیرا له وینا چل لازي خو الله دا ټوټه پوټه دا کمزور وینا زمونږ پډیر سبانه بدل کړي الله د دې د وجه نه زمونږ په معاشره کې اصلاح وکړي الله زمونږ د کورونو زمونږ د اجرو بیٹکونو اصلاح وکړي الله زمونږ د جماعتونو مدرسو دکانونو اصلاح وکړي الله د دې په برکت سره زمونږ په هر ځای کې خیر راولي د دې قرآن په برکت سره الله زمونږ په بازارونو کې خیر او برکت پیدا کړي الله زمونږ دنیا آخرت ښایسته کړي بیماران ډیر دي د ډیرو خلکو د دعاګانو ویلي دي زمونږ یو ملګری دی د هغې رور دی دې بره باندې رای کې هغې څه پریشن یې کړی دی د خپۍ ماته شي و هغې راته دعا دپاره ویلي دي الله تعالی دی ولا صحت ورکړي داسې ګڼو ملګرو د دعاګانو دپاره ویلي دي ځای په ځای باندې اکثر بیمارو مسلې دي الله دې ټول خوشحاله کړي الله دې ټول له صحتونه ورکړي د چا کورونه روان دي الله دې ولا کورونه ودان کړي الله دې دشمنۍ ختمې کړي الله دې زموږ هر مشکل ختم کړي الله دې زموږ پریشانۍ ختمې کړي الله دې موږ تاسو ټول استقامت راکړي الله دې موږ د شرونو وفتونو نه وساتي الله دې موږ سره د خیر او د احسان معامله وکړي سوره ملګري رونه خويندې دوستان وفات شوي دي الله دې ورته بخښنه وکړي الله دې زمونږ ستاسو ټولو دنیا آخرت ښایسته کړي او چې الله پاک په کوم کار خوشحالېږي نه الله دې زمونږ نه غوالي چې الله پې خفه کېږي نه الله دې زمونږ تاسو ټولو ساتي ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين